السلام علیکم ملګرو. بابر اعظم عرفان پھٹان ته د انټرویو نه انکار کړی دی. عرفان پھٹان تاسو له معلومه وي سٹار سپورټس چینل سره کار کوي، کمنټري کوي، مختلف میچز کې، مختلف شوز کې ورسره ناسته کوي. اوس دغه عرفان پھٹان ته دا ټاسک ملو شوی د سٹار سپورټ د طرفې چې ته بابر اعظم سره انټرویو کا. بابر اعظم عرفان پھٹان ته شټ اپ کال ورکړی او د انټرویو کولو نه ورله صفا انکار کړی دی. بابر اعظم ول سوجه خولې په سوجه ورسره انټرویو نه کړی. دا مکمل معلومات په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. تاسو له معلومه وي عرفان پھٹان د پاکستان خلاف په سوشل میډیا باندې ډیر زیات اکټیو وي. د پاکستان خلاف مختلف ټویټس کوي چې کله هم پاکستان میچ بایل یا داسې نور څه ایشو وي نو د اکثر د پاکستان خلاف ضرور ټویټ کوي. عرفان پھٹان سٹار سپورټس نیټ ورک سره کار هم کوي، مختلف میچز کې کمنټري هم کوي، مختلف شوز کې ناسته پاسته هم سٹار سپورټس نیټ ورک سره کوي. سٹار سپورټس نیټ ورک تاسو ګورئ، سٹار سپورټس هندي بلا چینل دي، سٹار سپورټس 1 2 3 لکه مطلب دا یو ډیر غټ نیټ ورک ته سپورټس. هم د سٹار سپورټس نیټ ورک مخکې عمران خان ته هم د کمنټري آفر کړو. بل ورلد کپ کې تیر شي، ورلد کپ کې دین علاوه وقار یونس، وسیم اکرم هم دای سره په پینل کې کینی کمنټري کوي. خو اوس د مختلف انټرویوز هم ارینج کوي، مختلف پلیئر سره. بیا بابر اعظم سره انټرویو کول سٹار سپورټس والا خو ځکه غوښتل چې بابر اعظم د پاکستان ښه پلیئر دی، په دنیا کې یو نوم لري، نو په دې وجه سٹار سپورټس عرفان پھٹان ته وی چې تبا بابر اعظم سره انټرویو کې. نو عرفان پھٹان ټول نه په خپل ټیم ورلېګل دی، داغه چې کم ټیم د کسان سیکریټري وغیرہ سنا سبا غسرای خپل ټیم ورلېګل بابر اعظم لا چې بابر اعظم سره د انټرویو خبرو کوي. نو بابر اعظم داغه ټیم نو لیفت کړي، به خېړو سره لیفت ور کړي نه دی، بيخي هاو نه ولا کړي نه دی. بیا چې داغه ټیم واپس تل عرفان پھٹان ته ویلي چې او موږ له صداسي جواب رانو کو، موږ له داسې خان دا سره لیفت هم رانو کو. عرفان پھٹان بیا خپل راغله بابر اعظم ته ویلي دي چې زه تاسو سره انټرویو کول غواړم. بابر اعظم ولا صفا الفاظو کې ویلي دي چې زه تعالی انټرویو نشم درکول، د ما خپل پرسنل مسائل هم دي او بل مونږه الاود هم نیو د پی سی بی د طرف چې مونږه انټرویو درکو. بیا تعالی ته پاکستان خلاف ټویټس وغیرہ کې دای ولا صفا الفاظو کې نه دی ویلي چې تر پاکستان خلاف ټویټ کې ځکه د تعالی انټرویو نه درکوم. خو مین وجه اومدغه ده چې د پاکستان خلاف ټویټ کوي. نو دغه وقار یونس دا وسیم اکرم، عمران خان دی ټولو په دغه سٹار سپورټس باندې په کمنټري نه هم کړی دي. خو بابر اعظم ول ځکه انټرویو ورنه کړ چې د پاکستان خلاف ضرور سنا سره ټویټ کوي، ضرور سنا سره خبرې کوي، په هر مسله کې د رادانګي د پاکستان بیزتی کوي، هر مسله کې د رادانګي د پاکستان خلاف ټویټ کوي. نو په دې وجه بابر اعظم عرفان پھٹان ته شټ اپ کال ورکړي، مطلب یو قسم له د انټرویو نه ولا انکار کړي چې زه تعالی انټرویو نه درکوم. کچره سٹار سپورټس بل سړی را لېګلې وي، بل د یو خپل نیټ ورک یو بل کس را لېګلې وي بابر اعظم ته انټرویو د پاره. نو کې دي چې بیا بابر اعظم دغه انټرویو د پاره ردا شو. خو عرفان پھٹان ته صفا انکار کړی دی چې زه تعالی انټرویو نه درکوم، د خپل پرسنل مسائل دي یا د بورډ د طرف په ما باندې دغه دی او زه تعالی انټرویو نشم درکوله. نو عرفان پھٹان ته یو شټ اپ کار ملو شوی دی. نو کله یاد دی باندې بیا داسې کوي نه یا پاکستان کې لړیانو سره د انټرویو سوچ هم نه کوي، ځکه چې عرفان پھٹان ولا سوري بابر اعظم ولا یو شټ اپ کال ور کړی دی. نو دا اپډیټس ما تاسو سره شریک کوم. ډیر زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.